حافظ 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 بشي عالم بشي دخوان پا مدرسه کی حافظ بشي عالم بشي دخوان پا مدرسه کی بچیا داخلوں گی دیوبند پا مدرسه کی حافظ بشي عالم بشي دخوان پا مدرسه کی حافظ بشي عالم بشي دخوان پا مدرسه کی بچیا داخلوں گی دیوبند پا مدرسه کی حافظ بشي عالم بشي دخوان پا مدرسه کی حافظ بشي عالم بشي دخوان پا مدرسه کی مدرسه کی مدرسه کی مدرسه کی مدرسه کی اللہ بد کامیاب کلوی عالم بدر نہ جوړ شي عالم بدر نہ جوړ شي عالم بدر نہ جوړ شي والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دا یو بل فائدہ خامسہ واصل کی سادسہ ذکر آداب طالب مقدار ذکر کړي لیکن توضیح بعض المصطلحات یعنی بعضی داسې الفاظ دي اصطلاحي چې د هر فن سره جدا معنا ورکوي. نو د هغې بعضې مصطلحاتو لږ تاسو ته توضیح وکړم. زه به یو مثال تاسو ته درکړم چې تاسو ورولئ پوه شئ ستاسو د پوهې دپاره. لفظ دا اثر دی مثلا خو دا اثر چې په زمونږ په دې علم حدیث په دې دغه کې ذکر شي جدا معنا لري. اثر چې په لغت عربي کې ذکر شي جدا معنا لري. دا یو مثال مې درته نو دلته کې بعضې الفاظ دي لکه د فقه خپل اصطلاحات واجب څه ته وایي او فرض څه ته وایي او مستحب څه ته وایي مسنون څه ته وایي سنت څه ته هلته سنت جدا معنا لري جدا معنا لري هلته سنت جدا معنا لري دلته سنت جدا معنا لري نو دا د هر فرد د علماو خپل یو اصطلاح ده. نو اوس دا بعضې مصطلحات تاسو د کتابونو کې ډېر زیات راځي نو موږ په هغه مصطلحاتو ځان پوهیږو. متن څه ته وایي سند څه ته وایي او ثقه څه ته وایي عدل څه ته وایي مروت څه ته وایي تقوا څه ته وایي حافظ څه ته وایي. نو دا د دې خپل مصطلحات دي. نو دا مې یو فایده درته ایښودې ده چې ته دا وپېژنې پېژندل یې انتهایي ضروري دي. یو دې سند لږ به ما ته خارج کې ګورئ نو تاسو ته به خبره اسانه شي. سند په لغت کې څه ته ویل کېږي المعتمد کوم څیز باندې چې انسان اعتماد کوي. زما عصوا ده کوټه دا زما سند دی ولې زما اعتماد په لاره چې زه په هغه به تکیه لګوم. دا بالغ چې ما ته شاته پروت دی دا سند دی سند ولې ځکه چې ما دې باندې اعتماد کړی ما ورته تکیه وهلې ده. مسند د ناستې ځای ته وایي ځای د اعتماد یا ځای د سند ځای د اعتماد ور معتمد ځای د مسند هغه ځای اسبلاک مکان دی هغه ځای چې په هغې کې سند پروت دی هغې کې هغه شی پروت دی چې په هغې د اعتماد کوم لاندې قوم دی زه په اعتماد قوم کېناستې شم بې سخته تخته نه ده میخونه نه دي چې زه پرې نه شم کېناستې زما شاته تکیه ده دا معتمد دی زه په اعتماد قوم د ډډه ورته وهلی شم. نو سند خپله معنا څه شوه معتمد ځکه په وجه تسمیې ویم خو معنا اصطلاحي درته په اصطلاح کې سند څه ته وایي ما ته ګوره په اصطلاح کې سند هغه سلسلې د رواتو ته وایي. معنى شروشي زي حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان ضربت عن فلان عن فلان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا زمانه واحده تر ابو هريره پورې دې سند مختلف تعبیرات دي.
سلسلة الرواة بوضع خاص. سلسلة زنجير تاوي زنجير تلك لگیدل دي سلسلة وي دي تسلسل دي اولی سلسلة وي یو دبل سر پیوست دي دقرنگی زد خپل استاد سره پیوست ماته نه اساس کړی دی زما شیخ د خپل سره زه هغه تابعی سره هغه د صحابي سره نو سلسله د رواتو پښتو باندې کړه د رواتو او په وضع خاصه وضع ده ابراشي خاصه وضع ده چې د هغه په کړه کې راول چې ماته ورېدل کړی زما شیخ په هغه پورته هغه څور براولم چې زما شیخ ته ورېدل کړی دا هغه پورته هغه راویل کړم چې زما شیخ ته اورېدل کړی بوضع خاصه دا مې ذکر چې اصل نه جوړ کې یو سند او د شاګرد او د استاد پته نه لګي یو بل سره ملاقات شوی دی کنه نه شوی د یو زمانه کسان جوړ کړي نو سلسله دراویانو بوضع خاصه دا له مختلف کول شي سلسله الرجال دراویان رجال سلسله الرجال بوضع خاصه دریم کول شي الطريق الموصل إلى المتن طريق موصلة إلى المتن استعمل خلاص متن تدرسيدو لارا تجد رسول الله مبارك قول توفيع ترسيگي فقبل ورسيگي تسند بدل مدرسي تراتن فلا لارا او رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فعل تقرير أغير فلا لارا تسمونه دي كده لتتوب كما اور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سلیتا رمضانیان و قاریان و بشار رمضانیان قاریان روپنا ہوئی یو دیکھ آیت ہوئی ویدہ پیوش پاکی ختم ہو ماشاءاللہ بولیش خیرات بدلنا پیوش پی ختم ہو گیا کراد نکو و بعد یاتم کرنا یو آیت ہوئی داغی مشابه کو سورت آل عمران کی راس دیر تب ہوتا ہے سورت آل عمران میں شروع کی داغی مشابه و قبلے کی ہوئے لکا و بن اسرائیل کی بھی راس دیر تب ہوتا ہے دا لار نشوستا نو زمما چې هغه طریق دی چې هغه موصل وي چاته متن ته په کومه لار رسېږي زما د خپل استاد نه اورېدلي دي هغه د خپل شیخ نه اورېدلي دي هغه د خپل شیخ نه اورېدلي دي هغه د خپل شیخ نه اورېدلي دي زه ورپسې هغه د صحابي نه او صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نستعم وحلقم تعریف الوحی سلسلة الروات سلسلة الرجال طریق المتن متن تجھے پکملار رسے گے دیتا سند بھی لکھی اور متن سے شیرے اگر نہ کوئی کلم ہوتے مجھے تصویر طویب متن سے شیرے متن آغا شیرے جنکم تسند رسی گی یعنی قول رسول اللہ مبارک قول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اغیتا متن ملکی اس براش وجه تسمیتا دے سند ولی وی دا معتمد دا متن دے متن بدتا کیا بولے دا وہ زمان پوٹے کی مضبوط ہے نظر اعتماد مضبوط بولے شم خضر ور بولے شم وہ زمان پوٹے کمزوری بھی اور لگ دور میں پلس ماتا بھی بلا لیتے ہوتے ہیں نو متن بسند اعتماد ایک چت پچے اعتماد کرے لے نوایا بدیوالون دا دیوالون دا سترے پلر دا سند دیدہ دے چت دا پارا چت پدے اعتماد کرے لے بدیوالون مضبوطی چت دے لے نظر دلے نتر بکریوزا بدیوالون کمزوری بھی چت پیارا کے پروت دے چت دان سے خلق کم پیارا کے پروت دے کہ دیوال بڑانچی چت براؤن دی تب کریں متن کسانت کمزور دے متن دیر کمزور ہے کسانت مضبوط دے متن مضبوط ٹول سسٹم دا احادیث مبارکو و اسانید باندھے دے ٹول سسٹم و سند باندھے دے دا احادیث مبارکو اور دا سند اہمیت و بیانوں کو تیر ملے گی لگ بسبا کم خواہ دا ٹول مباحث برازی خدا دا پیو کتاب کے ویم کتاب باندھے ثابت رہنے شیو نظر دا سند اہمیت دی سند سے ضرورت دے دا سند سے اہمیت دے اور بیا زمانت رسول اللہ مبارکہ کولی دا اسانید سے دی نو آغا بام ذکر کم سند کی چکم زمون اساتذہ کرام بھی ابام ذکر کم
وقف بخاري کے نا ترمذی پاور کی میں انشاءاللہ ولدی ذکر کروں مباحث بتفصیل کتاب تباسان شي الحاصل متن اعتماد کړي په دې سند باندې دا معتمد دي د سند لپاره دا کوټه د سند لپاره دا دیوالونه دي د سند لپاره دا متن لپاره دی وته دا کوټه د متن دا دیوالونه او بلره د متن دي دا څونه مضبوطی متن مضبوط او کدا کمزوري نو متن کمزوري وجه تصمیم باندې پوښښ اوس کتاب ته یو ګورا السند لغتن المعتمد غلط مفعول ده سمي بذلك لولا مسمى لمسند سرا ده وجه تصميرا لك حديث يستند اليه حديث مائل لذتا حديث ډاډا وون کې لذتا حديث ډاډا وਹੀ تکیا وਹੀ دتا او اعتماد کدي مضبوطو نو حديث مضبوط راجان دې حديث مضبوط او کدي کمزور نو متن کمزور دا یې استفاده شي کوله کدي ضعیف دي د ذکر راویان کمزور دي متن کمزور شو عقیده دې نشي ثابتو عمل دې نشي ثابتو فضیلت کې استعمالي او کدي مضبوط او چې څومره مضبوط دي نو متن مضبوط شو بیا د عقاید ثابتو شي او اعمال ثابتو شي او معاملات ثابتو شي او اصطلاحا سلسله الرجال وكم رجال كما سلسله چې موصله متن ده سلسله زنجیر د رجال او د راویان چې موصله دا سلسله متن ده یعنی اسماء درواتو بوضع خاص اسماء درواتو بوضع خاص باندې خو شوي کنه دې د سند ویلي او اسناد ستاوي دلته وایم وروسته را روان دی خدای ته بالاسلام کوي کا د دغه راویانو ذکر کول د راویانو تسند وي د راویانو حکایت کول د راویانو ذکر کول د دې اسماء د رواتو ذکر کول اسماء د رواتو ذکر کول هغه د اسناد وي ورپسې بشو اسماء الروات بوضع خاص بل متن په لغت کې مصلوبه اغسطي خلق مضبوطي وارتفع من الارض او د ځمکې اوچته شي تا وایي متن د انسان ملاته وایي ولې دا مضبوطه ده دا قوي ده دا ټول وجود په دې ملا راځي د دې ملا نه پټې تللې دي او خېټه او دا ټول په دې ملا راځي ټول په دې کله کمزور شو بیا سړی په راټیټ بشي بیا سړی نشي کولای نو متن اوچتا زمکه چې اوچتا دا کلکه دا قانون دی چې څومره زمکه اوچتا دا بکلکه ولې بارانونه پکېږي او باران سره دا ښکته شوې نه ده چې کومه نشیبي زمکه دا کمزوري وي دا نشیبي زمکه اوچتا وه خو د بارانونو سیلابونو سره ختمه شوې ده نو کلکه زمکه باندې ګلیم کېږي ډېر باران کېږي چې کومه پورته ځمکه او دا هغه اوبو سره ختمه نه شي نو دا مضبوطه وي مصلوبه وارتفع مضبوطه وي دا ځمکې نه اوس وجه تسمیه ده سمي بذلک مسمى دی دا متن د متن سره ځکه مسند سره ذکر کوونکي د مسند وایي يسوع کوئی حدثني فلان عن فلان عن فلان ده مسند مسند يقوي الحديث بسنده حديث فسند مضبوطي كل مضبوطه شو كان زكي متن مضبوطو پجاب مضبوطو ما ده سند ملو شو کمزور ځکه اوس تطبع مفهوم چې بل سره مارګري ولا پیدا راوي کمزور دا ټول خبره را روانه دي صبر کوا راوی انتہائی کمزور ہے جب اعتماد نہ ہو تتبع اعتبار وتوبہ عربی تتبع میں پورا شیئا کثیرا تتبع مرگر اشتا کریں اشتا نبل نور تفعیلا اغا مضبوط و مضبوط نو مسند سچر گئی مسند یقوی الحدیث متن مضبوطی پسند او رسید متن لرا قائل ملتفسنت باندې قائل ذات محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم مثلا هغه ته رسید او په اصطلاح کې ما ينتهي الى السند سند ورسیږي اصل شی کلام
انما الاعمال بالنيات دا متن شو يعني الفاظ الحديث وكما الفاظ تتقوم بها المعاني المهمله معناها والكيف فداسي الفاظ في السند لخمس مدة والفاظ مهمله مهمل الفاظ رسول الله ورکشي کې معلومي کې دا چې د چتوالي شوی بیا چې به څو ختم حذف شوی دی او هغه وسع وضع نصر الفاظ الحديث تتقوم بها المعاني والاسناد حكايه طريق المتن السند يوم على ما طريق المتن حكايه متن دلائل إذا حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان السند أغرابيان شو أو السند حكاية الذكر إسناد ما صفة المتكلم صفة إذا كم يما أريد إسناد يعني حكاية الرواة حكاية الرجال يا هذا وش خبر مولانا سند ستوي طريق المتن سمعي متن لا سند ستوي طريق المتن بل رواية سند ستوي سلسلة الرجال سلسلة الرواة بوضع خاص ولو تسند ويديتا متن سند ملغت معتبر توي متن بل اعتماد کرے متن ستوي لکھیگی سخت شیطا اجت زمکیتا او باستراک ستوي لکھیگی ما ينتهي الى السند ما ينتهي الى السلام چې کوم کلام دی کوم الفاظ دی خو مهمل دی معنا ورکای مبتن وته ولې وي شابسه یو دا مستند مرفوع کوي خپل قائل دا بلې مضبوطای خپل سند دا او اسناد څه دی کې شابسه زما صفات په متکلم حکایت الروا حکایت السند حكاية طريق المتن حكاية الرجال إذا عن فلان عن فلان دين إسناد وي ياد بشي مولانا لك بما كلا شو صوت دوهم عدالت ده دا بلان إذا رجل عادل وس عدالت ستويني كيكي مونږ اکثر سند دی کتاب دا وای تاسو له دې کوم اخره کې دوره خلاصه کې تاسو له یو کاغذ درکو موږ هغه سند وای دا سند دی ټیکا ودا هغه مکتوب سند دی څه دی راکا مکتوب سند دی دی باندې موږ اطلاق د سند بجاله راکاو راشه عدالت دا راوی عادل دی عدالت څه ته وای اطلاق وای بیان وته ورنه یو کیفیت راسخه په نفس چې سړي کې دوه صفات پیدا کوي یو تقوا او بل مروت یا بیان ورمته وګورئ چې دا خبر مو یاد شي یو کیفیت راسخه په نفس یو کیفیت حالي حال راسخ نه لکه یو سات دراشي ختم شي لکه انسان بدن ته ورته زما یو کیفیت د بدن چې کوم جسمانی کیفیت راسخ زما په راځي یو هغه کیفیت حالي دی لکه د پوهه لګم نوران مې څه شي لکه زیات شي لخدیر بشر مې کما نوران مې سوچي راځوالي بیا ختم شي ازوالي بیا ختم شي دا رنګ د نفس د کیفیت دی یو د نفس کیفیت حال نه دی زبردست نفسات یو شی راشي بیا ختم شي یو د نفس هغه کیفیت چې هغه راسخ دی هغه د بعض عوارض له وجې نه ختمېږي لیکن مستقل فروع دي په دې نفس کې او نفس څه ته وایي روح څه ته وایي عقل څه ته وایي د نفس اقسام دي دا به صبر کې خپل کتاب کې راوړم یو خبره ان شاء الله ولې نه پاتې کېږي روح څه ته وایي لغت کې څه ته وایي اصطلاح کې څه ته وایي محل ځای نفس په لغت کې څه ته وایي په اصطلاح کې څه ته وایي او د نفس اقسام سودي او عقل څه ته وایي په لغت کې او په اصطلاح کې او محل دماغ کې خلک دا ټول خبرې را روانې دي خپل خپل دی نو کیفیت راسخه په نفس یو څو صفت پتا کې پیدا کړي دوا یو تقوا یو مروت او تقوا په دې تقوا څه ته وایي تقوا هغه صفت ته وایي چې هغه اجتناب راولي ما يكره شرعا عند الشرع هذا سيس قبيح شرعا داعينا اجتناب لا تقوى شرعا وده التقوى خبر معنا روانه هذا التلفون بيداوي دري مرتبه ذكر کړی
تقوى د شرک او د کفر نه، تقوى د معاصیو نه، او تقوى د کل ما سوای الله نه. زه به کومه مرتبه ذکر کوم. د تقوی را بشي انشاءالله په دې حدیث کې بلل دا خبرې منه کوم. او تقوی ته تقوی ولې وایي نو وایي اصطلاحي معنا سره د ټولې خبرې راځي. صرف دومره درته وایم چې دلته د تقوی څه معنا کومه چې داسې یو کیفیت په تا کې راشي چې د هغې د وجې ته د شرعي قبیح نه ځان ساتي. لکه زنا نه ځان ساتي، زنا د سترګو نه ځان ساتي، زنا د ژبې نه ځان ساتي، حرامو نه ځان ساتي، غیبت نه ځان ساتي. دې ته تقوی وایي. مروت څه ته وایي؟ هغې وصف ته وایي چې هغه تا باعث کوي تاکہ داسې صفت پیدا کوي چې عرفاً شی شنیع او قبیح د هغې نه ځان وساتي. بعضې شی شرعاً به قبیح وي، لکه تاسو ته ما وویل، بعضې به عرفاً قبیح وي، شرعاً به قبیح نه وي. د هغې نه ما ته ځان ساتي. عرف کې ښه نه دی. لکه مثلا یو عام سړی چې په بازار کې روان عام سړی او کلوس سړی په ټوپۍ په سر نه او په سپیډ کې روان دی بازار کې هېڅ پروا نشته. خو که یو لوی عالم دی، یو شیخ الحدیث دی، یو لوی مفسر دی، یو لوی مفتي دی او ټوپۍ غوړولې ده او څادر نشته او په دې بازار کې روان دی او مټې وایي هلکه استاد جي لکه چې لیونی شوی دی. خلک وایي که نه وایي مولوي صاحب دماغ ځانګړی دی. یعنې ټول خلک ورته په تماشه دي. اوس دغه حرکت د یو عام انسان سره مناسب دی خو د عالم سره مناسب دی. یا عام تاسو ګورئ په دې بازار کې خلک ناست دي د چولو پلیټ ته ټوکړې خوري، چولو پلیټ ته هلته ناست دي او اوس که یو لوی شیخ ورغی او د چولو پلیټ ته کېناست او ویې لکه چپلي پکې لکه نور هم ور واچوه او کچالان هم پکې ور واچوه بلار دی ونې صاحب شوی یاره لکه چې ډېر وکړي شوی دی ښه ښکاري که بدې ښکاري بدې ښکاري. او بیا چې د لرې پلیټ ته کښېني لرې ته باچا صاحب لرې خو پېژنئ که باچا صاحب هغې ته کښېني هغه زیړو اوبو ته ستاسو ملا لرې کوه خېټه پرې زوروله نو بعضې سیز د علماو سره مناسب نه ښکاري د هغې نه به ځان ساتي. هغې ته خلاف مروت سیز وایي. عرف کې دا شی ښه نه دی نو عالم او ملا او راوي به د هغې نه ځان ساتي. مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په مقدمه د فتح الملهم کې لیکلي دي ویې ګورئ هغه وایي چې د یو عام یو عالم دپاره په بازار کې لوس څرګردېدل خلاف مروت ده. یو عام سړی کې یو خادیه ده او خادیه کې ټنګه شروع ده ټنګ شروع دی نو هغه دپاره هم ښه نه ده چې کښېني. د ګناه مجلس کې ناسته ښه نه ده. یو لیکن ګناه مجلس وي نو هغې کې ناسته ښه نه ده. لیکن که د دغې عام انسان په ځای مولانا صاحب ډار کېناسته او هغه ټنګه ټونګه شروع ده نو د هغه لپاره زیاته قبیحه په نسبت ده. دې وجې نه علما وایي چې کومه خادۍ کې دا ټنګه ټونګه وي نو د هغې د خواص او رمضان ساتي نه دي ورځي نور که ډوډۍ وکړه ډوډۍ پرې حرام دي. الحاصل تقوا دې وپېژندله پښتو کې بس درد ووایا کیفیت دې لرې کوه اجتناب د هغې امورو نه چې قبیح شرعاً دي. یا څه شي څه ته وایي او مروت څه ته وایي اجتناب د هغې امورو نه چې عرفاً قبیح. نو په دې کې تاسو را به شي په کتاب الایمان کې چې الحیاء شعبة من الایمان هلته د حیا معنا لغوي اصطلاحي او اقسام د حیا دې کې به دا ذکر کوو تفصیل به درته نور ذکر کوم انشاءالله. دلته هغه وایو چې ستا سبق پکې موضوع وي نو بیا به تقوا د هغې امورو نه اختلاف شرعاً ته قبیحه وي، مروت د هغې امورو نه اختلاف عرفاً قبیحه وي. او چې دا دواړه یو ځای شي دا دواړه یو ځای شو تقوا او مروت دواړه یو ځای شو دې ته عدالت وایي. راوشي یو بل قسم لا ځان پرېږه زبر بدوال سره زبر څه ته ویلې کېږي تثبت ته وایي. څه معنا مې وکړه تثبت او کلکوالي ته ویلې کېږي. زبر تثبت ته وایي او کلکوالي ته ویلې کېږي. هلکه دا شی زبر کا یعنې مضبوط یې کا هلکه ثابت دی دا سړی ثابت څه معنا د دا شی ټینګ کړی او کلک کړی اوس مضبوط دیکھیے مفعول استعمالی کرا اشی مضبوط دی مضبوط څه معنا ټینګ شوی دی او کلک شوی دی. اوس دلته ځان پرېږده صبر په اصطلاح کې څه ته وایي
چې په داسې طریقه یو شی محفوظ کړي چې د هغې په استحضار ته قادر یې چې کله غواړي. دوه قسمه دی اوس ضبط الصدر، ضبط الکتابت. ضبط الصدر څه ته ویل کېږي؟ چې په سینه کې یې محفوظ کړی دی، په سینه کې یې ټینګ کړی دی، او چې کله د هغې استحضار ته غواړي نو کولی شي. لکه مثال به درکړمه، موږ ته سورت فاتحه یاد ده، دا زموږ په سینه کې د دې ضبط دی. موږ ته آیت الکرسي یاد ده، موږ ته مثلا سوره یاسین یاد ده. اوس د ضبط څه؟ تثبت په سینه کې مې کلکوالی، چې کله غواړم استدلال وکړم، کله غواړم سورت فاتحه ځانته حاضره کړم او تلفظ کړم، کله غواړم سوره یاسین ځانته حاضر کړم په دماغو کې او تلفظ کړم، کله غواړم سوره اخلاص ځانته حاضر کړم او تلفظ وکړم. ما نه یو سړي تپوس وکړي سورت فاتحه ووایه، الحمدلله رب العالمین پوه کړم، دا زما ضبط دی. هلکه د لومبي مؤمن نه بس شروع کړه په سوره یاسین کې بالکل کولی شم، ولې ما ته یاد مثال ورته وکړي. هلکه سورت تکبیر ووایه، بالکل کولی شم، ما ته یاد دی. او ضبط الکتابت څه معنا؟ دا تثبت تا په کتاب کې کړی یا خپل دې لیکلی دی یا د بازار کې اخیستی دی. او ضبط څه معنا؟ چې کله هم د استحضار کې نو کولی شي. لکه ما تاسو ووایې چې لکه انما الاعمال بالنیات حدیث او بس بخاري کې دې فرق راستی شي. تا ته ما ووایې چې لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، دا حدیث او بس دلته وی چې دا په کوم باب کې دی او دا په کوم کتاب کې دی او کله سپېره ده کله پیرت لا منډه وي، دا ضبط نشو. دا به وایي چې لا یؤمن احدکم، خبره د ایمان سره متعلقه ده. دا کتاب الایمان دی، زه کتاب الایمان راواړی دویمه درېیمه صفحه کې درته شي. چاته بیا ښه یاد دي، چاته دومره ممارسه دي چې هغه ته هغه صفحه باندې یاد دي چې دا حدیث په پلان کې کتاب کې په پلان کې صفحه دا ښي طرف ته دی، دا ګس طرف دا ورته یاد دي. چاته دا پته نه لګي خو ته پته لا یا تا ته مثال ورته راشي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرأ بالمغرب بالطور، چې د ماښام په مانځه کې به سورت طور لوستی. هلکه دا کوم کتاب کې چا به ته فورا بخاري راواړې او ته کتاب القراءات راواړې، کتاب الصلات راواړې، لږ محنت به نه وشي په پورې میدان ته راوباسې. او که ته وایې جوړې که دا کومه ملک کګانه ته یقرأ بالمغرب بالطور، دا کوم کتاب کې تو پسې کافیه ګورې، تو پسې ګورې لکه کافیه، تو پسې شریجامي ګورې، تو پسې حسامي ګورې، نو پته ولګېږي چې شی مې د کار نه دی، لالا هسې لالا دی، د تثبت د روایت نشته دی. نو ضبط څو قسمه چې مولانا صاحب دوه قسمه، کوم ضبط د صدر او ضبط د کتابت، د دواړو تعریفه. اوس به راشي مولانا ثقه څه ته وایي؟ ثقه چې ضبط او عدالت دواړو پکې جمع دي. عدالت څه ته وایي شابسې؟ عدالت هغې ته وایي چې تقوا او مروت پکې وي. تقوا څه ته وایي؟ اجتناب د هغې امور نه چې مستنکر شرعن دي، قبیح شرعن دي. مروت هغه چې هغې امور نه اجتناب دي عرفن قبیحه دي. خو دواړه چې یو ځای شي تقوا شوه، او چې تقوا او ضبط دواړه پکې یو ځای شي هغه ته څه ویل کېږي؟ ثقه. فوقه به نه وي. د ډېرو خلکو د خولې نه سوقه لفظ ولي په ضمیر سال سره دا خطا دی. دا ثقه دی، جمع ثقات راځي، سوقات نه راځي. سوقات غلط مشهور، سوقات غلط مشهور. ثقتون پر کسرې د سی سره او جمع ثقات راځي. اوس راشه العدالة کیفیة راسخة فی النفس، تحمل سړی باعث دی په ملازمت د تقوا او د مروت سره. پتا باعث چې ته به خامخا تقوا کې ملازمت ده چې همیشه به کې، او مروت او تقوا اجتناب د هغې امورو چې مستنکر دي. دا مستنکر نه دي، ښه مستنکر د کاف ځواب دی. کتاب ټیک کوه. المستنکر یعنې قبیحه دي شرعا، او مروت اجتناب د هغې امورو چې مستنکر عرفن دي، قبیحه عرفن دي. قال بعض الفقهاء، بعض علماء لیکلي دي، قال بعض الفقهاء دا حواله درکوم درته د علامه العثماني په مقدمه باندې
أو المروة صون النفس عن الإدناس نفس محفوظ كول تذليل لري نفس ذلیل نشي ملازم سے پٹکیو گھر کو بول رہے اور بازار کے روانی دلیل دکھتا ملازم دلیل دار تک کہنے والے خدا تا گورا ملازم مبارک اس خاتون عمر جاننے شروع ہونے کے مبارک صابن اور جانمات ملاوی یوں تغلے مزیو دے کہ جانمات والی پپڑا کے یا بل جائے کہ وہ جان تم جانمات دے اگر والی پپڑا کے دو صابن یوں جن کی واجہ دلیل بل جائے کہ واجہ پتیرا کی کلار تک کہنے کہنے دیتا الگدار تزلیل نفس شو کنا شروع غلام شو اغلا دے اکلا ظاہر داکو او دا مروت خلاف وردی دے مقبلا الانتناس دان الانتناس دان ساتل دا تزلیلنا ورفعها رفع دا نفس دا عمد اغشنا يشين عند الناس دا خده بلد عيب جنة دا خلق بلد عيب جنة لو شرح بالمعنى صون النفس عن الانتناس نفس التذليل بجكاول ورفعها رفع نفس عما أغشيان يشين عند الناس لخلق فلتفعول في عيب پیدا کریں زمن تصبت في روایت دوئی لا تصبت کو قسم لے کہ پسینہ کی کتاب کی بھی القدرت قدرت پر استحضار دا سمعه جدا وریدل لے متا شاء بکل اقومی جکل میں قومی صورت فاتحہ مستحضر قولی جم جسمت انتا و بیقات قولی شم جکل میں قومی تو ریاسی تا مستحضر قولی شم دا کتاب نیا نسی لینا تاسو پریگے پکینا چانا رکا دا کتاب دو قسم دی جواز رسی لینا دا کتاب تک دا سپورٹ دینواری لکواری پر روایت کے روایت کے مدد کا ہوگا قرآن کی مرادی جنما تعلق در حدیث سر نو زبط روایت کو نہ دے زبط قرآن دا صورت اور دا آیات تم دے ماذا کا روایت کو لگا یعنی قدرت پہ داخل احترار نہیں دے روایت والا اس قدرت پہ استحضار دا آغا کی دا ولیدہ لے دا قل شیخ نمتا شاہ دا استحضار متا شاہ درد استحضار دے شیخ آغا کا سید معبین حلالت والضبط دے جلگا پوش ہے خسرا شبرتا مستند تدوئی جسوم سند ذکر گئے یا دوائی جی کبرا آسان ہے المسند وکسر من ترمیر بھی الحدیث بسندی جسوم حدیث مثلا ذکر گئے تا مسند وئی بل محدث دے محدث تدوئی ما دور ربندی اسلام کہ روایتاً و درایتاً لحدیث ترشوه روایت دے قرر میں دے درایت قرر میں دے یہ محدث روایت ان کی حدیث ہوتا ہوئی اور درایت ہاں تحدیث مصطلحات تحدیث تطبیقات تحدیث ترجیحات پر ایک خبردار دے غریبا اور صرف روایت کرتا ہوئی ذات طالبین کرتا ہوئی اور طالبین نہیں کہنا حدیث یا ریاض الصالحین کرتا ہوئی یا مشکات کرتا ہے وہ نور تاسع آغا درایت والحدیث مباحث نخیر صرف الفاظ دا حدیث و داغی معنی لگتا ہے یا پجمات کی او مولانا صاحب دی عالم دے او اگر کلو شاگردان دا یو حدیث روزانہ ہوئے دا سند پاس پتہ نہ کرے دا سے اختلاف دی روایات اندر ہوئی تدبیر کے مینس کی ہوئی صرف دا عوام دا پارا یو حدیث ہوئی اگر دا محدث نبی ہوئی دا پر اصطلاحی لفظ دا پر لغت کے مبتدار کی دا خبر دا لغت تک مبار اصطلاح کو محدث پر لغت کے مجدد تحدیث کیا اصطلاح کی خبر کو تو محدث چاہتا ہوئی یشوق اللذی دا احادیث الزرا وہ روایتاً و درایتاً سمجھ ہوئی روایتاً احادیث دا خلقوں یا دا یادونا یا دا کتاب او درایتاً زمانا دا دی حدیث سر چکم دا اصول حدیث متعلق مسائل دی غم دا ذکر دا دی حدیث سر کہ دا اصول حدیث متعلق مباحث دی اغام دا ذکر کو دا یو شرط شو لیم شرط سدی دی با احوال دا روات خبری تو پڑھولو لی با اکثر با خبری پڑھولو لی با اکثر با خبری اکثر راویان بوالو بھی لیتا تا جیتا مطلو لی دا تنکی رہی تو کچھ انسان تے خطا کی او یا باتی یہ رم رہی و دا اکثر راویان خبردار دی جلا ضعیف تے دا سیقت دا دکم ضبط سنگرے او دا عدالت سنگرے تقوی سنگرے مروت سنگرے ریرو نبا خبر
او بل د ډېرو مرویاتو نه خبره د ټولو نه بلی خبره یا د مرتلی ډېرو نه خبرې مرویات چې کوم د رسول الله مبارک صحابه او تابعین او اقاویل وغیره دي هغه نه خبرې هغه تصویر کېږي محدث جاتا ہونا محدث ہونا ہے محدث وایا پیدا سے لگے محدث وایا اور دے زمانے کی اور تخلق شیخ الحدیث دار جات پڑے اور اغا زمانے کی اور محدث ہوئے لگی ندار پر کدری شرط جمعہ یو شغل بچا سر دا احادیث ترا روایتان دویم بے شغل دا احادیث تروی روایتان دا مجد دورہ کردہ اوپر ناس دے خمولا دے تکرمولا دے روایاتونا خبر دے مسواکونا خرسائی او یا ناکاتونا خرسائی او یا کور کے گھٹے محمد جنازوں کو سگر دی حالا لیسا بے محدث اصطلاح کیا شغل نیتا او اگر انسان کے صرف روایت الحدیث سر تعلق داری صرف روایت سر محدث داری او اگر انسان کے روایت الحدیث سر تعلق داری اصول الحدیث و بیانی و روایت تکی محدث نہیں او اگر انسان کے روایت دوار کرتا ہے خدا حالات در روات و غریب قرآن لخبر او دغیر اکثر و مرویات و مقدر لخبر اگر محدث داری بس نو بلے زمانہ کی بخاری خی او مسلم شریف خی اگر محدث بھی ہوئی دی زمانہ ولی دا اگر کتاب دی بدے کے مرویاتو او ترمذی چې په دې کې د مرویاتو او د روایاتو او د مصطلحاتو ذکر مکمل مفصل راوړل او چې څوک دا نه کوي په حافظ یې د استاد الحدیث دی محدث ورته نه ابن ماجه یې د استاد الحدیث دی محدث ورته نه شیخ الحدیث ورته نه بخاری خی مثلا کې ټول بحثونه نشته هغه د استاد الحدیث دی محدث ورته نه مشکات خی اگر تو استاد الحدیث ہوئی ہو شیخ الحدیث بردنا تدبیر اگر جنت سبا دانون دا شیخ الحدیث جیسے کہنا دومرا عام شویلے کہ یو عام مولانا صاحب دی خدایشتا کہ مدرسہ کی درس سب گئی او کدیر کئی مدرسہ کی درس نحمل وغیرہ گئی اگر تب خلق شیخ الحدیث تو سبا شیخ صاحب لانکے شیخ صاحب لانکے اور شیخ الحدیث لانکے شیخ الحدیث لانکے خدای کا اصطلاح دا کتابه څه مخه زموږ ډېر زیاته نو کولو راکاره څه دا کولو راکاره نو ورته احادیث باندې خبر دې کړل دا شغل د احادیث نه په یو سره اشتراک کې نشته په باندې کې شیخ الحدیث یو خبره ده یو دا دې چې د بناتو کې شیخ الحدیث شیخ النساء ممکن دا جدا صاحبہ شیخ النساء بس خبر ما تقبل خبر نرجو رخا یہ جدا شیخ النساء باہر کے نونن سبا داس یہ دیر دیات رواج دی مشکات والا تنجی کی شیخ الحدیث دادو طالبین والا تنجی کی شیخ الحدیث ریاض الصالحین والا تنجی کا شیخ الحدیث اور مفتیان تدوس یدون الحمدللہ خدای دیر کری خدای دیر ہاں نو مسند محدث سلطوي ورثا نوري سبب دوا محدث من يشتغل بالحديث رواية ودراية او دي متخبر على كثير من المرويات واحوال رواتها بالحافظ دي دا سوقي مرادف دا محدث تردد كثير من المحدثين اكثر محدثين بالحافظ ومحدث يوشي وبعض حديثه يحافظ القرآن او سوقي حافظ ارفع بدرجه كده المحدث قال القاري ولا للقاري صاحب تبقى اغوي حافظ ارسل احاط علمه ب100,000 حديث الى علم محيط ويولد الحديث انا جورت ياي ويولد احاديث بعد علم شتا كقران بعد يا دليل مفهوم ورتيا دور تبطل الى مفهوم الحديث او بيورد سي سو حجة الحجة ولا للقارئ هو من أحاط علمه ب300,000 حديث ذلك حديث ما دليل أو حاكم هو الذي أحاط علمه بجميع الأحاديث مادنها مدون ما علم إسنادها جرحها إذا راوي أو لا حديث مجروح له تعديلا
داراوی عادل دی تاریخا دا ورته پته چې داراوی کله تیر شوی دی او دا بل کله تیر شوی صحابیات وی ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به اذا رسول الله مبارک سره ملاقات شوی دی او ایمان من لفظ او صحابیه هغه خدای ته وی اذا رسول الله مبارک سره ملاقات شوی دی ایمان پر راوړي اوس کله پیغمبر مبارک سره ملاقات شوی او ایمان یې بنی راوړي دا د وفات نه وروسته ایمان راوړي صحابیه حالت اسلام کے میں او لقیہ لفظ میں ہوئی کہ نابینا ہم پہ داخل شی وہی کہ پہ لگا بعد انسان رسول اللہ بعد من رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم تو رأى نبی نابینا ہوتی تو لقیہ لفظ میں ہوئی او بل سکینے ومات على الاسلام او کہ حالت اسلام کے حضور پاک سره ملاقات شوی او بیا رسول مرتد شوی یا مرتد دے اگر کے مرتد بن دے اگر صحابیت نبوت پہ اسلام باندې هم بڑھوی او تابعی من لقیا صحابیا حالت الاسلام جب صحابی سے ملاقات شوی ہو حالت اسلام کے عمر پہ اسلام او بل مخظرم دے او محترم مطلب دے دا کوئی محین لقیلتا خالقا او مخظرم هم او محترم هم فكسره وفتحه سرا من أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاهلية مندلل ومن پیغمبر مبارک زمانہ ولم يلقبو لحضور پاک سره ملاقات نیشوی رسول اللہ مبارک زمانہ کے دیو دی مسلمانوں دیو حضور پاک زمانہ کے خدا رسول اللہ مبارک سره ملاقات نیشوی لکه احمد ابن قیس او ابو مسلم القولانی یا رسول اللہ مبارک په زمانہ کې وو ملاقات شوی او ایمان نور اورل هغه وفات نه پسی ایمان راوړ د پوهې په خبره او زرا څوک شو هي سره خاصه نه لري چې رسول الله مبارک زمانہ کې دې ایمان په نه لري رسول الله مبارک زمانہ کې دې او ایمان پر اورل او ملاقات ور سره نه شوی هغه د محترم ویلي یا د باندې دا ولادي خان دا تاسو ته د یو فرسته د بار واجب دا محترم وجب ته دا ولې محترم دا ولادي ان شاء الله نو دا یو څو مصطلحات امید لرم چې دا واستاسو د دې ان شاء الله یاد شي یاد کړئ خو د مخکلو النسبه بين الحديث وبين الخبر وبين الاثر والسنه والروايه کیونکہ خبر دا په حدیث کې ده نو دا حدیث او د نسبت له ذکر موضوع ده نو دا بداسه درته ویم چې اثر څه وایي او د حدیث او د پمنس کې سره نسبت ده خبر څه وایي د حدیث او د پمنس کې سره نسبت ده سنت څه وایي د حدیث او د پمنس کې سره نسبت ده روایت څه وایي د حدیث او د پمنس کې سره نسبت ده حدیث سره نسبت نه غواړو په دې سره نه نو دا مخکې ده ځان کوئی کا مولانا صاحب ماته ګورم فعام عرف و اصطلاح کے لیے کس پر موبائل دا روایت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہنا دا حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر منقولہ دے نبی علیہ السلام دا اثر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت دے اور اطلاق دا یوم پٹھول دا سنت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فعام عرف کے اطلاق طول یوم باندې کی خبر مرتوی اثر مرتوی حدیث مرتوی سنت مرتوی روایت مرتوی عام عرف کے فرق نشتا بعض محدثین فرق کرے ادب سوے اعلم انه لا فرق بين هذه المصطلحات في الاستعمال العام بل تستعمل كل منها مقاما اخر شائعا في اطلاقات المحدثين شائع تاجر مشهور عم فرق بينها بعض المحدثين وهو فيما يلي الصراط عنه ما تصور له خبر اصلا الشيء دا حدیث معنی لغوی خود پیجندل دیگر کیوں کہنا پڑا اور معنی مصطلحہ اس خبر سے تو بعض علماء کی خبر و حدیث دا حدیث کا معنی لغوی معنی ہوا نو اگا وہ خبر یہ شئی اگر حدیث پر لغت کے سطح ہوئی کلام یاد جو بری معنی ہوا پس ہوا رکھا
او کته د سیوطي معنا نقل نو ټیکا هغه په معنا د حادث ته خو بیا نقل شوی دی کلام یو مطلب شو جوهري وی وضع اولا وبالذات خبر د پاره شوی او سیوطي سوی چې نقل شوی دی خبر جمع اخبار ما ته وره رسول کوي چې د حدیث کومه جوهري معنا او د خبر معنا یعنی دوه مس کې تصادم كل حديث خبر وكل خبر حديث يا لشوا لا يوقع لما تقولوا وبعد بمغاير سوري في الحديث أغلب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذا خبر يا دور قرآن حديث تدوي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر أغلب تقول كذا غير النبي لنا كان صحابي كتابعي كتاب تابعي كبرسول تدي وجنا تقول أحاديث النبوية شغل كي محدث او جسد أحاديث النبوية إلى أبدا دور تدرس شغل كي لك ابن خلدون وغيرها ما غير إخباري اس مغاير فلا وذات نشي كل حديث خبر وكل خبر حديث وذات نشي بعض الحديث خبر هم نشي بعض الخبر حديث هم نشي مغاير فيها إلى رسول الله يعني قول فعل تقرير رسول الله مبارك حديث او قول فعل تقرير الصحابية التابعية لرجعه دريم قول سري دريم تاج حديث خاص له خبران نسبت تعمق مطلق له حديث أغلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم او خبر عام لك رسول الله مبارك ثابت فيه او كذا غيره لو رسول الله مبارك قول فعل لو حديث مرتبط خبر مرتبط او د تابعین قول فعل دی هغه د حدیث تشبیه خبر ورته دا چا لیکلی دی دا حافظ ابن حجر رحمه الله علیه بشرح نخبه الفکر کې لیکلی ما حواله ده دوسر الحديث مر معناه لغة واصطلاحا الخبر لغة النبأ وتوي جمع اخبار وانباء راضي جمع اخبار او انباء راضي تاشو اور باصطلاح کی معنی اصطلاحی صدا اور نسبت بینها وما بین ذی خبر و بین الحدیث کی صلی فيه ثلاثة أقوال سو کوئی مرادف لحدیث سرلی متصادقان شو لکه ناطق شو او انسان داسې اگر کنه دې مضادات متصادقان شو متصادقان به نه کنه كل حديث خبر وكل خبر حديث وخصوصا کوئی مغایر لحدیث سرلی والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قول فعل تقرير رسول الله مبارك ولذا قيل به أرجعت الشغل أحاديث نبوي وتقرير محدث والطوي والخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا غير رسول الله مبارك ترى غير تابعي أو صحابي ولذا قيل لمن يشتغل بغير الأحاديث النبوية إخباري وطوي فكسر الحمد لله إخباري فالحديث هذا مختص مرفوع رواية ترى مرفوضة وي رواه يوسف قول فعل تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبر موقوف التقي وموقوف ومقطوع وغير ذلك موقوف للصحابة قول فعل تقرير مقطوع للتابعين قول فعل تقرير لك سبب في المرفوع موقوف ومقطوع للتراشي او سو کوئی خبر عام مستقل حديث من وجه عموم ذلك مستقل يعني حديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذم قول فعل تقرير رسول الله مبارك حديث او خبر التاقي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء عن غيره كان صحابي وتابعين من الدور الناس في عموم خصوص مطلق شو هذا ليش كل حديث خبر او كل خبر حديث للشبيه ذكر الصحابي تابعين قول حديث بعض الخبر حديث منه الأثر لغة بقية الشيء لكنه مسلم راقب يا ديوان رنشي أو بيح كده تكي كبوليان نباتي شيء أغير أثر منه سؤال جوديتا وي لكنه لكان راقب الشيء اس أثر بلغت کے ستاوي فاصطلاح کے ستاوي په وشي به او د حدیث سره مناسبت دی ما ته
يودا فقهاء خراسان رہے خراسان فقهاء سوي اغيوين كيدا مغاير لحديث سنة ماذا قرروا يعني حديث أغل كي ثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر أغل إلى غير النبي عليه السلام والسلام ده خراسان بيعه خراسان بقوة بين خراسان إسلام وأفغانستان مكو بإيران مكو ده العراق بس حساب مكو أو جراكم ما وراء النهر النقي كنا ما وراء النهر ده نقي لكن أوزبكستان شو تاجكستان شو ويجي مهما نور كم ديرنا وقارا سمرقند بطول أوزبكستان كنا وقارا وسمرقند أو تاشكند دول أغيكي دول بطولتري أوزبكستان تا أو دا نور دا قازقستان دا تاجكستان دا دول आज़रबाईजान पर देखिए ना आज़रबाईजान और आर्मीनिया पर किसी खुदा मावरा को नहर नहीं आज़रबाईजान और आर्मीनिया दर्टुल पर खुरासान की खुदा मावरा को नहर नहीं जिधर तबे खुरासान में वो ज़बरदस्त वहाँ पर ये अलामत तेरशी ज़ेर ज़बरदस्त बाहर के दामिर एदाद से हदीस और असर में इसके तगायुर كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت دي هغه تسویل کیږي حدیث او چې کوم د غیر النبی د صحابي د تابعین هغه ته اثر او آثار د دې وجنا امام محمد بن حسن الشیبانی او کتاب لیکلی دی د صحابه او تابعین او آثار رسول الله مبارک په کې اسلام هغه د نوم قول دی په کتاب الاثار باندې هغه د نوم قول دی چې سره کتاب جو کتاب الاثار د امام ابو حنیفه له جدا دا کتاب الاثار د امام محمد رحمه الله علیه او مولانا سبحان علماء سوي په دوه مسکې فرق دی دا رسول الله مبارک قول فعل تقریر دی حدیث مو یې سره دا صحابي دی حدیث مو یې سره متوي او دا تابعی دی حدیث ورسره اے مولانا سبحان امام صحابي كده كتاب التاسع الأولى هذه كتاب ترسل شرح معاني شرح مذكور باكستان موقوف باكستان مقطوع باكستان موقوف قول فعل تقليد رسول الله مبارك موقوف قول موقوف قول فعل تقليد الصحابي مقطوع قول فعل تقرير التابعين تدي كل بكيلي أو لما يمتسك يقول شرح معاني الآثار شرح التوضيح لمعاني الآثار أو إمام ابن جرير الطبري وكتاب لكله أخيك مرفوع رسول الله مبارك موقوف الصحابة مقطوع التابعين والرجال أخيك يقول التهذيب والآثار شرح التهذيب والآثار دي ولا تلي شرح التهذيب والآثار سوق الفرق لله قيل هو مغاير للحديث وهو رأي فقهاء خراسان يعني أن الحديث اسم للمرفوع مرفوع قول فعل تقليد رسول الله مبارك توي أو سننزل موقوف صحابة يا موقوف تابعين واختاره ذا قول وركل محمد بن حسن الشيباني حيث سمى كتابه بمجتمع بآثار موقوف لكتاب الآثار وتبعيه أستدي علماء بنين بعد أثر تعريف سشو إذا غير النبي كم شيء ثابت ثابت غير النبي بس تعريف معلوم ونسبة معلوم وقيل هما متسابقان مترادفان إلى فرق بينهما بالتحت تطابقه فحديث مرفوعهم بقول فعل تقليد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بموقوفهم كقول فعل تقليد الصحابي أو بمقطوعهم يقول بالتقليد تابعين واختاره الجماهير جماهير أكثر تويخا جماهير طالبان أكثر تقول كذا جمهور ستوي جمهور يا جمهور جماهير تابو دا خیال وکړي دا په پاکستان کې وکړي دا نه خبره یا په سعودي عرب کې یو قوم یې نه ته اکثر معنا زمانه
نو دا خاص قوم نه دی، نه خاص خلک دی. یو مسله د هغې کې خلک جوړلی شوي نو چې کوم اکثر هغې کې جماهیر، بله مسله کې بیا قوم جوړلی شوي دی چې کوم اکثر یې هغې ته جماهیر. نو یو ځای جماهیرو کې به یو کس راځي منځه کې به جماهیرو کې نه راځي. نو دې مسله کې اکثر علما د دې وجې د مصطفی کې امام طحاوي کتاب په شرح معاني الاثار سره د اجرام مشتمل په روایت موقوفه او غیر ذلك مقطوع والاسلام او مصطفی کې د ابن جرير الطبري کتاب په شرح تهذيب الاثار او آثار موقوفه په اسلام او مرفوع په اسلام ورپسې راشه اوس بل کوم یو دی سنت ماته ګورل کوم بلغت کی لارے دور ماخوذ من سنت طریقہ فلا رلا برابر خبر دا قدادار محمودی او قدار منصمومی ماتا کو طریق دور کہ محمودی کے منصمومی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من سن من الاسلام سنتا حسنتا خلا فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة بالعكس فله وزرها ووزر من عمل بها. اور په اصطلاح کې څه د ما ته ورته پیږي یو موضوع چې سنت او حدیث یو شي اس پر او باندې وایي چې نه فرشتہ کوئی تمہید د تمام کی غیر ماته ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم دو اتمام فعال هغه کړی یو جایز اتباع دی یو حرام اتباع. جایز اتباع هغه چې هغه کړی یو مال اتباع جایز ده. جواز بیا دا دلیل ارشاد نه لري. ایک واجب باندې د جایز اتباع با مستحب د جایز اتباع دی. بصورت مؤکده هم دا جائز اتباع او واجب هم دا جائز اتباع. نو اتباع مطلق جائز ده یا په شکل د فرض کې وي یا په شکل د واجب کې یا په شکل د سنت مؤکده کې او یا په شکل د سنت ظاهره. یو هغه لکه موږ کوم دا نو یو هغه دی چې رسول الله مبارک فعل نه کړی او زمون د لپاره اتباع جایز ده. موږ له اتباع ممنوع ده حرام ده نه ورته. لکه مثال درته د څلور نه زیاتې بیان دا د رسول الله مبارک تر وفات پورې دا وفات پورې نه هغې بیانې په نکاح کې نه هونه پس بیا پابندي شوی وه و نه د وفات پورې دی. نو دا د پیغمبر مبارک فعل دی امت ته اتباع حرام. یا صوم مثال د رسول الله مبارک په حق کې رسول لري هغه به یوه هفته لسته ورځې پنځه ورځې متصل ریګولر روژه وه نه به یې میاشت کې ماتوله نه به یې پښیماني کوو. بخاري کې به راشي انشاءالله. لیکن امت ته اتباع حرام دی. امتي به ماښام خامخا باندې نو څو قسمه افعال کې وایي کم کم يقول الاتباع جائزة لا يقول الاتباع جائزة لا. هذا حديث عام دي فالبعض الإنسان دي هلك تعدد أزواج رسول الله مبارك تسوي حديث دي حديث سوى مثال رسول الله مبارك حديث دي حديث التاقي كوليس او بدون كل خلاف كم جائز الاتباع او د سنت اطلاق په هغه افعال ټول شي چې اتباع جایز ده او چې دا کوم اتباع حرام ده هغه د سنت نه وي. هلکه د ضرور نه زیاتې بیان کول سړي سنت نه نه سو مثال د امت لپاره سنت دی نه نه سنت نه دی. اوس په دې په خبره یو د ماته وایي چې یو قول چې سنت او حدیث کې فرق نشته. دوی قول شو چې د حدیث اطلاق په هغه افعال هم کېږي چې اتباع جایز ده امت ته او په هغه هم کېږي چې د رسول الله مبارک فعل د اتباع ټول حرام ده او د سنت اطلاق په کوم افعالو کېږي چې جایز الاتباع دي چې کوم حرام الاتباع دي باندې اطلاق. خلاص
सुन्नत में लुगत की तरीक तवई माखूद रज़ी क़ौलत सन्नत तरीक़ इज़ा सलका जिसो फलारदाशी अब इत्साक़ी की लुगतन पर तरीक़ सवाउ कानत तरीक़ महमूद के मज़मूम कमा फिल हदीस मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन कला फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा बअदहु मिन गैरि अन यनक़ुस मिन उजूरिहिम शैअन जिसो पर पसिरुस्तला तारीख़ सवाब को भी जावत पूरी ला अजर बलकनी ومن سن في الإسلام سنة سيئة بدعة اختيار ولا سنة سيئة رابع وكان يبقى عليه فلا السليمات بذرها أو إذا أخرج عمله بها فلبدعة سنة سيئة من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء الذي درست خلقه كما كنا فيه ماذا أغا كنا وأنت كبير لبقى برابر معناها اصطلاحا ونسبة بينها كما بين السنة والحديث के जो قول قيله مرادفة للحديث لا فرق بينهما استعمالا فقيل السنة تختص بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي أراد فجاز اتباعها للأمة وخلاف حديثنا تعام لإطلاقه فجميع أفعال النبي عليه السلام برابر خبر جاز اتباعها لك شرعي مطلوبا ومتنا لك الصلاة والحج وغير ذلك تقول پیغمبر کو سنت دی سنت طاقت طریقہ دا سنت معنا کلا اب کوئی کیا کرا وغیر وام لم يجد او اتباع جائزنا فاعل التاقی لك عرض خاص نبی علیہ السلام دی لك ازواج النساء په یو زمانه کې یا سوم مثال دا اگر اطلاق الحديث کیږي په اطلاق سنت نه کیږي بلکې سنت مقتضى اتباع افعال جاز لنا اتباعها ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فما قام بالترغيب لعمل يقوم بالترغيب لكن كعمل او اتباعه يسوي ما تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي نقول الترغيب لكن يعمل بك تو انت سنت ولا حديث نوي انت سوي حديث النبي هنا سنت ويبلغ لك حديث في بعض اتباع جائز ولا بعض كذا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تاغير فيكم اتباع جائز ولا سنة نبذ حديث نبذ انا ولي انا فقال افعال الاسلام کی اتباع جائز لا او باقی کی اتباع جائز لا وسنت وجب لیکن بحديث عارف لما حديث بعد عمل تو یا بقال استلام القال کی تو حدیث اور سنت میں کی فرق نہیں او یا بقال کہ حدیثنا اغا اشیاء مراد دی اذا كم اتباع جائز خلاص روایت پر وقت کے نقل تو سبب احسان نے روایت ہے نقل راوی ناقل ده اصطلاحا مراد الحديث سره بمعنى لغوي الحديث كما لغوي معنى خبر مليو كان يطلق التاقي بكلام ولفظ وخبر عام لكلام النبي عليه السلام او كلام الجاوي كما مر البحث في المعنى اللغوي للحديث بس مولانا سيد